بسم الله الرحمن الرحيم. د کیفیت وقف وقسمونه ویل شوي دي. نن به اتم نمبر قسم وقف بالتشدید ویل کیږي. وقف بالتشدید ویل کیږي جب حرف موقوف علیه مشدد ہو. چکل حرف موقوف علیه مشدد وی په هغه باندې شد راغلی وي اور اس پر وقف کیا جائے او په دغه حرف موقوف علیه باندې وقف وکړل شي اور وقف کی حالت میں حرف مشدد کو سختی سے ادا کیا جائے او د وقف په حالت کې حرف مشدد چې په کوم حرف باندې وقف کولی شي دغه په سختۍ سره ادا کړل شي دته وقف بالتشدید وي. اس کو وقف بالتشدید کہتے ہیں. دیتا وقف بالتشدید وی دیتا سوئی وقف بالتشدید. مثال ایک قرآن کے اللہ جل جلالہ فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب. آپ اصل کے دے وتب بابا نے پاسا زبر راغلی دی. بابا نه پاسا راغلی دی زبر پر راغلی دی. نو کبل فرض کا یو سړی د دې آیات په اخر باندې وقف کوي دی باندې کوي دی باندې وقف کوي نو پدې کې بعد وړاندې مشدد ده بابا باندې شد راغلی دی نو چې وقف پکې نو پدې کې وقف بالتشدید کیږي. دې کیسه کې دې کې وقف بالتشدید کیږي. نو وقف بالتشدید هغه وقف ته ویل کیږي چې حرف موقوف علیه مشدد وي په هغه باندې شد راغلی وي او یو سړی په هغه باندې وقف وکي او د وقف د وجه نه دغه حرف مشدد د سخت ویل شي دته وقف بالتشدید وي. دته څه ویل کیږي؟ دته وقف بالتشدید ویل کیږي. تبت یدا ابي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.